السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. د ملګري باندې دښمني راغلې وه او د دې بېرته جوړه کېدل خو د جوړې په دوران کې د ملګري زموږ پښتنو هم له یو میسج راکړی د عبرت نه ډک میسج دی او راځئ تاسو راسره دا میسج واورئ. د میسج نه بعد به راسره زه یو دوه خبرې د دښمنۍ ژوند ډېر سخت دی. دښمني ډېر ګران کار دی. ټول به د ټوپک سروبې د ټوپک په غاړه ګرځو. دا ډېر ګران کار دی. الله دې وکړي چې ټول مسلمانان د چا څونه څونه ستړي کوم دښمنان دي کومې ترفدارۍ دي موږ د الله نه دعا کوو چې الله پاک د هغو ټولې مشکلات دغسې حل کړي لکه څنګه چې زمونږ نن هغه علي بېرته په ځای شو موږ ډوډۍ ته کېناستو موږ هغه یو زاړه خلک مخکې څنګه وو هغسې به بیا موږ وسمي او انشاءالله تعالی زمونږ به دښمنۍ ډېر ګران ژوند دی. یو پیغام ورکړو د جندول خاوره باندې په دې جندول باجوړ علاقې چې چا دښمنۍ دي وروره کښېنئ د خپلو علاقې مشرانو ته کښېنئ په تحصیلونو تاڼو په عدالتونو دښمنۍ نه حل کېږي په جرګه حل کېږي په انسانیت خبره باندې حل کېږي. کښېنئ د خپلو مشرانو ته او دغه سوال جاري وکړئ او کښېنئ وروره خپلې دښمنۍ د ښه په خیر څه ختمې کړئ. دښمنونه څه نه جوړوي. د ملګري دا میسج تاسو واورئ. ډېر د عبرت نه ډک میسج زموږ پښتنو ته راغلی دی. موږ او تاسو له پکار ده چې خپلې وړې وړې مسلې د عدالتونو په ځای باندې خپل کلي مشران راټولو او په هغې باندې دا مسلې حل کوو. که دا ویډیو هم خوښ شي د مخکې ملګرو سره لازم شیر کړئ.